وخت مسلمان ځوان ته راشه. کافران روجي نیسي خو مسلمان ځوان دی نه نیسي. مسلمان ځوان ښه ټیک ټاک دی، ښه روغ جوړ دی، د کار د پاره ټیک دی، دکاندارۍ د پاره ټیک دی، زمیندارۍ د پاره ټیک دی، د دوستانو سره پروګرامونو د پاره ټیک دی، د کوروالا سره د غب شپ لګولو د پاره ټیک دی، پلار مور ته پیسو راوړلو د پاره ټیک دی. خو چې کله روژه شي ولې زه بیمار یم، ولې زه نشم نیولی، ولې زه کمزور یم، ولې ما ته تکلیف ملاویږي. اوی زه خو یم الله دې ورته هدایت وکړي دغه ځوان دغه مسلمان ته او کې هدایت په نصیب نه وي الله پاک دې د دې روژې نه وباسي. امین پې وکړئ. هغه مسلمان هغه ځوان چې هغه روژې نه نیسي او صحتمند دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د رمضان المبارک یوه روژه وخوړله او قصدن او بے قضایی راوړله، یو داسې قضایی راوړله چې ټول عمر روژه ونیوله، نو بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د هغې رمضان المبارک د یوې روژې ثواب دا نشي حاصلولی. یو سړی د روژه وخوړله یا یو زنانه قصدن روژه وخوړله او دا اوس توبه دې ویستله او دا ټول عمر په دې ځان باندې دا لازمي کړه چې ټول عمر به زه روژه کېږم ځکه ما هغه روژه خوړلې وه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وان صام الدهر کله، که ټوله زمانه به روژه شي خو د دغې ورځې چې د رمضان المبارک روژه قصدن عمدن خوړلې د دې ثواب لاسته نشي راوړلی، دا یو موقع ده. نو محترمو الله جل شانو فرمای لعلکم تتقون، دا روژې ونیسئ چې تاسو تقوادار شئ او نور پکې درته ما هغه پټ اسرار هغه پټ رموزات هغه ډاکټري هم درته پکې ویله چې صحت ته دغه عمره پیدا سی به ورکوي. نو اوس به څه کوو انشاءالله روژې به نیسو که نه، د ټولو اراده ده. هغه ځوانانو ته ویم چې هغوی خیر دی په روز کالي روژې خوړلي دي بغیر د بیمارۍ نه بغیر د تکلیف نه، الله ته توبه وباسئ او څه کالي میدان ته راودانګئ. د دوبۍ د هغې کافرې ډاکټرې نه چې په هسپتال کې هغه ډیوټي کوي هغه روژه نیسي او کافره ده، د هندوانو هغه کافرانو مشرکانو هندوانو نه د هغوی نه به انشاءالله دغه ځوانان عبرت اخلي. یلکه او دا روژه خو د یو غیرت سیز هم دی، د غیرت سیز دی که نه. مونږ یې ولکه د قوم سره مې دا کار وکړه ځکه قوم زما داسې کول کو که نه یې پښتنو. زما رور وایي په ناجایزه خو ورسره ودرېدم ولې رور مې و، زما تربور په ناجایزه خو ورسره ودرېدم ولې وایي تربور مې و، وای که نه وای زما مور په دې ځای کې په ناجایزه وه ورسره ودرېدم ولې بس زما مور وه. نو راځه که نه نن ستا قوم مسلمانان روژه نیسي نو راځه دې قوم سره هغه تربورولي خو وکړه بې غیرته که د الله نه نه یېرېږي دې قوم سره خو تربورولي وکړه، راځه هغوی روژه کېږي او تم روژه شه. راځه د دې ښځو نه خو غیرت ځان کې پیدا کړه چې هغه ښځې روژې نیسي، راځه تم نن روژې ونیسه. انشاءالله ټول به روژې نیسو. او بل هغه خویندو ته ویم هغه میندو ته ویم واورئ زما دا خبره چې یو مسلمانه خور ده مسلمانه مور ده هغه خپله روژه نیسي، عبادتونه پکې کوي، ذکرونه پکې کوي، غیبت پکې نه کوي، ښایسته مزیداره روژه نیسي او د دې زوی دی د دې لور ده هغه بغیر د څه بیمارۍ نه روژه نه نیسي او دغه مور ورته ناشته برابروي، دغه مور ورته د سهار چای برابروي، دغه مور ورته د غرمې روټۍ برابروي، دغه خور خپله ښه روژې نیسي خو یو ورور دی روژې نه نیسي بغیر د بیمارۍ نه بغیر د تکلیف نه او دا ورته چای کوي دا ورته روټۍ تیاروي. هغه ښځې ته ویم چې د هغې خاوند بغیر د عذر نه روژې نه نیسي او دا ورته چای روټۍ تیاروي، د دغې خور روژه نه کېږي، د دغې مور روژه نه کېږي، د دغې زنانه روژه نه کېږي. ولې روژه خور ته ته روټۍ تیارې، روژه خور ته ته ناشتې برابرې، روژه خور ته ته د غرمې هغه انګولي او هغه تنورونه اچې، نو ستا دا روژه خپله نه کېږي. په دې خور باندې دا لازم دي چې خلکو ته ووایي اول اصلاح کې ګوره دین د اصلاح، اول اصلاح کې ګوره خاونده یا ګوره روره یا ګوره بچیا، ورته ووایي چې دا روژې مه خوره دا فرض دي او که ته خوري زه تا ته څه نه تیاروم. هغه بیا هم پې زور راولي، بل رور ته خبر کا، تره ته خبر کا، ماما ته خبر کا، د کلی محلي مولا په خبر کا زما دا خاون یا زما زوی یا زما دا رور دا روجي خوري ما مجبور کوي چې زه ورته څه تیار کم، د دې څه حکمت وکم څه چل وکم، ان شاء الله چې مولین به درته غم وکړي.